دغ آیات مبارک شان نزول چه شو اقوال دی یو قول دادا چه یوی موقع باندې نبی کریم علیه السلام دی مخشی امتو عمر وال ذکر وکړای چې مخشی امتو ته الله کریم ډیر زیات عمران ورکړیو چاته 800 کاله چاته 200 کاله چاته 900 کاله ډیر زیات عمران ورکړیو فرمایي نبی کریم علیه السلام د مخشی امتو عمر په باره چې ذکر وفرمایلای او بیا د خپل امت په باره چې د خپل امت وال عمر چې کوم دا هغه ذکر وفرمایلای چونکه نبی کریم علیه السلام د معلومات سره چې مخشی امتو عمران ډیر زیات وو ډیر زیات الله کریم عمر ورکړاو او امت الله عمر ډیر کم ورکړای دا یا 70 سال سی یا 80 زیاد نه زیاد 100 کال سی دا عمر الله پاک ما امت تور کړای دا نبی کریم علیه السلام په خیال چې دا خیال را لای دا سوچ او تفکر وکړای چې چونکه مخشی امتو عمران ډیرو نو د مخشی امتو نیک اعمال به زیاتی ولې الله کریم عمر زیات ورکړاو الله پاک موقع زیاده ورکړی و په سوالو کالونه الله پاک عمر ورکړاو نو د مخشی امتو نیک اعمال ښه عملونه به ډیر زیات او نبی کریم علیه السلام دا خیال را لای چې چونکه ما امت ته الله کریم عمر ډیر کم وردا یا 70 سال یا 80 کال زیات نه زیات 100 سال عمر وردا نو ما امت وال عمر ډیر کم دا په دغه لحاظ سره با دماغ امت نیک اعمال ډیر کمی ښه عملونه به ډیر کمی مخشي امتو وال عملونه به زیاتې او ما امت وال عملونه به ښه عملونه به کم فرمایي دا خیال نبی کریم علیه السلام حضور سره راغی بیا دوجو سردار صلی الله علیه وسلم باندې خفصلا ور باندې پریشان سلا چې ما امت نیک اعمال با د نور امتو نه کمی ولې ما امت الله کریم عمر کم ور کړای دا الله کریم نو کما ور کړای دا او نور امتو ته الله پاک عمران ذات ور کړی وو موخه ور کړی و نو په دغه خیال چې نبی کریم علیه السلام ډېر خفصله په چهره مبارک باندې د غم اثرات ظاهر شو او د خپل امت غم سره وسره چې ما امت په نیک اعمال ډېر کړی وي ګرځول مسلمانانو الله کریم باندې خپل محبوب علیه السلام به انتها ګران ده الله کریم به انتها محبت ور سره کوي نو الله تبارک وتعالى خپل محبوب کریم علیه السلام تسلی لپاره دا آیت مبارک نازل کړه اور الله کریم خپل محبوب کریم علیه السلام باندې وحی نازل کړه چې آیت محبوب علیه السلام ته په دې باندې مخفه کېږه چې ما نور امتو ته عمران زیات ورکړي وي ما نور امتو ته موقع زیات ورکړي و لہذا د نور امتو نیک اعمال ما امت نه کمی ولې ما امت عمر کم ده ما امت ته موقع کم ملاو سوي ده اې ما محبوب علیه السلام ته په دې باندې مخفه کېږه په دې باندې غم جوړېږه تا امت پارا ما یو داسې توفل کړی دا یو داسې نعمت او انعام نو باندې کړی دا چې اې د ما محبوب کریم علیه السلام ته تا امت تا یو ګناهګار امتی صرف او صرف د ویش د عبادت صرف او صرف ما رضا پراو کې اې باندې ما محبوب علیه السلام زبد ویش په برکت سره تا امت تا د زرو میاشتو عبادت نه زیات ثواب ورکړو راځي د محبوب علیه السلام ته په دې مخه فکرېږه چې ما نور امت ته موقع زیاته ورکړې ده بېشکه د نور امتو عمران زیاتو خو نور امتو ته به
नेक अमाल पे हिसाब मिलाव केदा छे यो नेकी भी वगड़े वो नेकी में होता मिलाव सा छे ध्वनि क्या ने वगड़े ध्वनि क्या ने होता मिलाव ले हजरत इमाम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता उम्मत के पारा मा दासे नियामतुन तैयार कर दी ता उम्मत मा सिर्फ और सिर्फ देवेश पे इबादत पे बरकत सरा देवेश पे इबादत पे बदले छे ज़बता उम्मत ता द्रेबान ने अत्याव कालो द्रेनी में या चलोर म्यास्तो देन ज़्याद अफजल सवाब वर्तो हजरत इमाम महबूब अलैहिस्सलाम कभी नूर उम्मतो उमरान ज़्यादा भी बची ज़बता उम्मत ता देवेश पे बदले छे द्रेबान ने अत्याव कालो और चलोर म्यास्तो देन ज़्याद अफजल सवाब वर्तो नब्यादा उम्मत चीवशपा मारजाद पारा तेरकी मारजाद पारा मा इबादत की हजरत इमाम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बद ता उम्मत टोल जिंदगी में क्या ने और टोल जिंदगी में तो अपने क्या मशहूर गणो